خبر نه ده بنده شروع ده. الله فرمایي ومن فی الارض جمیعا، هر هغه څوک چې په مخ ته ځمکه باندې څومره عالم چې په مخ ته ځمکه باندې اوسېږي، که انسانان دي، که درندگان دي، که پرندگان دي، که چرندگان دي، که مسلمانان دي، که کافران دي، که یهودیان دي، هر قسم قوم چې دی، هر قسم عالم چې دی، رب جهنم ته وغورځوه، خو ثم ینجیه، رب ما پرېږده. دا به ته ولې وې په قیامت په ورځ به دا ته ولې وې، ته د یو نعمت نه محروم یې چې هغه هدایت دی. زما محترمو، ته په دنیا کې حالم یې بېلاره یې. زما محترمو، د هدایت به تا ته په قیامت کې پته ولګي چې دا څومره عظیم نعمت دی. کافر په باره کې الله فرمایي ان الذین وماتوا وهم کفار فلن یقبل احد منهم الارض ذهبا. کافر چې وفات شي او جهنم ته روان وي، دې به دا ارزو کوي چې ربه دا ټوله ځمکه دا د سرو نه ډکه وي، په مقابله کې واده خو ما پرېږده. کافر به دا تمنا کوي. زما محترمو، کافر دومره لوی قیمت ولې ورکوي؟ هغه د یو نعمت نه محروم دی چې هغه یو هادي او مسلمان سره دی. هغه هدایت دی. زما محترمو، د هدایت دومره لوی قیمت ورکوي که نه، هغه حکومت د چا دی؟ زما محترمو، هغه د پاکستان حکومت نه دی. ګورئ، هغه د برطانیې حکومت نه دی، هغه د امریکې حکومت نه دی، د ترکیې حکومت نه دی، د ملیشیا حکومت نه دی، د سعودي حکومت نه دی. هغه د رب عدالت دی. ځکه به داسې ورځي. زما محترمو، هغه د مو ستا عدالت نه دی. زما محترمو، که موږ چاله څه ورکوو نو که چاله مو ته صدقه هم ورکوو نو په مقابله کې ګورو چې زما داسې پیدا شته که نه. هغه د داسې رب عدالت نه دی. زما محترمو، منصف او عادل عدالت دی د رب. زما محترمو، هغه به انسان ته ګوري که نه. نو زه وایم چې کافر دومره لوی هغه ته ولې تیار شي؟ زما محترمو، د دنیا د موږ د دنیا پسې منډې وکړو. د دنیا څه قرآن کې الله فرمایي چې د قیامت ته به نږدې دا ځمکه وچړقېږي، دا سره او دا برجونه دا هیرې به بره راوځي. دا انسان وقال الانسان ما لها، انسان به وایي ربه داسې دي، په ډېرو د سرو په ډېرو به انسان متیان دی د پاسه ورکېږي. موته خو زما محترمو چې دې د دنیا وینو، لکه قارون د موسی علیه السلام په دور کې الله ورله څومره مال ورکړی و که نه. قرآن کې د هغه ذکر دی، وایي الله ورله ډېر مال ورکړی، دومره مال چې د هغه د مال چابیانې به په 40 اوښانو باندې پرېږدي. دومره مال الله ورکړی و که نه. خو دا مال خو بچ کېدو والا نه دی که نه، دا نه شي بچ کولی. که نه بچ کولی شي څوک شته داسې چې د مرګ نه اوسه پورې څوک بچ کړي؟ که بچ کړی نو قارون به بچ کړی دومره مال ورسره. دغه په باره کې قرآن کې الله فرمایي وایي قد خرج علی قومه فی زینته، خپل قوم ته اعلان وکړ وایي په پلانکې ورځ باندې به زما د مال نمایش کېږي. چې روز راغله خلک راووته او د قارون هغه مال جواهرات او ډېرې یې ولیدې. زما محترمو، زموږ ستا غوندې ایمان هم پکې ناست وو، زموږ ستا غوندې کمزوري ایمان والا هم ناست وو. د هغې جمله چې کوم هغې جمله ویلې ده، د هغې جمله قرآن کې ذکر ده. د 1400 کاله مخکې تر قیامته پورې به جمله چلېږي. زما محترمو، هغې کومه جمله ویلې ده؟ د ضعف ایمان د وجې نه، د کمزوري ایمان د وجې نه چې د هغې د خولې نه کوم دغه راوتې ده. زه قسم دی که نه یم یو مالداره سړي دلته د جومات نه بار ډېرې ولګو د جواهراتو، ټول اول به زه ورخلاصم، ټول به تاسو ورخلاصي. جومات مات نه شوی دا هغې ټولو چې د قارون هغه جواهرات او هغه هیرې ولیدې که نه. زما محترمو، او وایي وقال الذین یریدون الحیاة الدنیا، وایي یا لیت لنا مثل ما اوتي قارون، کاش ربه چې موږ سره هم د قارون عمره مال وي او موږ هم د عیش او آرام کوو. خو ما په وخت کې پوهېږي که نه چې مال بچ کېدو والا نه دی، مال انسان نه شي بچ کولی. چې کله رب ونیو، د هغې د قرآن کې ذکر دی. قرآن کې الله فرمایي فخسفنا به وبداره الارض، وایي الله ونیو خښې که په ځمکه کې سره د کور او سره د ماله په ځمکه کې. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، د رب نه ما سوا د هغه مال د هغه حفاظت نه شي کولی. کله چې انسان د تخت نه تختی شي، انسان د عام دنیا نه د ځان کدن په بستره باندې سم دی که نه، زم د دنیا مال دی د سره، د دنیا اولاد دی، دی بچ کولی شي. وخت کې ورته ووایي که نه چې زه تپوس کوم چې څنګه چلوي. د یو سا مقابله زموږ والد محترم اکثر یو واقع بیانوي، وایي یو بادشاه و نو اوبیس کړی، چې اوبیس کړی نو ګیلاس اوبیس کړی باندې دانا رحمت الله علیه ورته یې دې په سبا یو سوال کوي، یو تپوس وایي وکړه، وایي چې
چې الله تبارک وتعالى تاسو باندې وګورئ او تاسو ته سخت تند لګېدلې کنه دې نو تاسو به څه کوئ د هر څوک یاره چې زه مړ کېږم د هر څوک وایي بیا هم چې وایي نیمه بادشاهي ورکوم د یو ګیلاس په مقابله کې وایي ښه چې اوبه وڅښئ چې اوبه وڅښلې بیا دې تپوس کوي وایي اوبه هم وڅښلې وایي ومې څښلې بیا تپوس کوم یاره چې مې دا اوبه خو لاړې که نه د دې د خروج ځای هغه متیازې دي وایي چې که الله تعالی متیازې بندې کړ بیا به څه کوې وایي که متیازې بندې کړ بیا خو زه مړ کېږم وایي څه کولی شي وایي دا نیمه بادشاهي بیا ورکولی شم هغه ورته وایي ستا ټوله بادشاهي د حق د یو ګیلاس ته اوبو مقابله نشي کولی نو زه چې دا یو سام هم چې کوم دی قیمت نشو ادا کولی چې کله په سنکدن باندې سم دی او یو ساعت په قیمت باندې والي قسم دی کوالي دا ټوله دنیا ستا د سرو سپینو شي بیا هم چې کوم دی نو رب ته نه باندې نشي بچ کېدی زما محترم خبره مې ده د هدایت مې کوله چې هدایت یو لوی نعمت دی چې الله تبارک وتعالی انسان له په دنیا کې ورکړي